نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. الله رب العزت ټول ورځې ښې پیدا کړي دي. بیا په دا ورځو کې د هرې ورځې یو مختلف درجه فضیلت الله رب العزت بیان کړی ده. خو د ذوالحجې د لوی عید چې کومه میاشته ده، عشره ذوالحجه چې کوم فضیلت ده، د هغو غوندې بیا فضیلت د نورو ورځو نه ده. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه راوی ده، فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. سنن ابي داود کې دا روایت راځي چې الله تعالی ته عملونه خوښ دي، خو تر دغو 10 ورځو زیات پسندیده او خوښ عمل عبادت بیا الله تعالی ته نور نه ده دغومره محبوبه. او دغسې معجم الکبیر للطبراني جلد نمبر 9 صفحه 294 باندې حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه راوی ده، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ما من ایام اعظم عند الله ولا احب الیه العمل فیهن من ایام العشر فاکثروا فیهن التسبیح والتکبیر والتهلیل. فرمایي حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دغه 10 ورځې د ذوالحجې چې دي، ابتدایي 10 ورځې دا الله رب العزت ته ډېرې زیاتې د عظمت والې ورځې دي. تر دغه زیات په دې کې څوک عمل کې تر دغه زیات خوښ عمل الله تعالی ته بیا نشته. فرمایي په دې کې 3 کارونه کوي: فاکثروا فیهن التسبیح، سبحان الله ډېر یایي، تکبیر الله اکبر ډیر یایي، تحلیل لا اله ډیر یایي. دا ذکر په دې 10 ورځو کې ډیر زیات کوي. سنن ابن ماجه کې یو بل حدیث هم راځي، حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه راوی دی حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان مبارک ده: من قام لیلة العیدین محتسبا لله لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. چې څوک د دواړو کم عید او لوی عید، عید الفطر عید الاضحی په شپې باندې د الله تعالی عبادت وکړي، نو الله تعالی به د ده زړه په یوه ورځ نه مړ کوي چې په کومه ورځ د ټولو خلکو زړه نه مړ کیږي. دا هم د عید د شپو فضیلت ده. په دا 10 ورځو کې د عید شپه هم راځي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه راوی حدیث ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان ده چې الله تعالی ته تر دغو 10 شپو زیات عبادت بیا نه ده خوښ، مګر داسې 10 شپو کې څوک عبادت وکړي تر دغه زیات دا ډیر زیات الله رب العزت ته محبوبه ده. فرمایي: ان الصيام یوم فیها لیعدل صیام سنة ولیلة فیها بلیلة القدر. فرمایي چې څوک د 10 شپو د غټ عید د میاشتې عشره ذوالحجه یوه روژه ونیسي، د یوه کال د روژو ثواب لري. او دوم فضیلت د دې 10 شپو دغه ده چې که څوک په دې کې د شپې عبادت وکړي، نو د دغې د یوې شپې عبادت د لیلة القدر د روژې د ښې شپې غوندې ثواب لري. نو دا 10 شپې ډېرې بختورې دي. په دې 10 شپو کې کم از کم د ماخوستن لمونځ او د سهار لمونځ په جمع باندې پکار ده. نو الله رب العزت د ټولې شپې ثواب به تاسو ته در نصیب کړي. لہذا په دې 10 شپو کې تسبیحات، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، د دغو ذکر اهتمام پکار ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.